مړه چا یو آرامیتوب شروع کړی، چا بل موږ مولیان وایي دا پلان کې خبه کېږي او ډینګری خبه کېږي. خدای دې زړه وچوي، نه دی کوي کنه دا آرامیتوبونه، ولې غلط کار کوي؟ د حق خبره کې ما یو ځل د وراثت خبره وکړه او څه کسان ډېر زیاتې کیسې مسې کولې. ما ورته ویل چې زه هغه ملا نه دی. یو سړی بیت الله کې د شهادت سوال کوي، حرم کې او مطاب کې او مور ورسره هغه ته وایي چې ته ما د شهادت غواړه. نو ما وی هغه خو مرګ نه یېرېږي، دا قصې دباونه ته څه شي لکوي؟ ما سبا راځي اوس راځه، ګنټه وروسته راځي اوس راشه، ټیم من ناوخته کومه. بیا یې مینتونه کول چې دا ته لیونی او ته تیز یې ته سخت یې. ما یم بس که لیونی راته وایي زه غټ لیونی یم، که تیز راته وایي زه اخري تیز یم، او که هر څه دې زړه کې کوم الفاظ ما ته استعمالوي بالکل استعمالوه. خو زه د هغه پیغمبر وارث یم، د احد جنګ کې نه دی رستو شوی، د بدر په جنګ کې نه دی رستو شوی، درس کې نه دی رستو شوی، په تبلیغ کې نه دی رستو شوی، په جهاد کې نه دی رستو شوی. ما د هغه پیغمبر احادیث لوستي دي او هغه قرآن چې په هغه نازل و هغه مې لوستی دی. مور راوړی به ما د خپل موقف نه رستو کوي انشاءالله چې څو پورې د بدن کې ساه وي. بس بیا یخې اوبه پې واوړېدې. یاره مولوي صاحب داسې خبرې په کار دي مولیانو له. مې دا به کوو چې زه په منبر هم تا ته شپ شپ کوم او حقه خبره نه کوم. هلکه دې له خو بل پیغمبر نه راځي که راځي هلکه؟ فرشتې خو الله نه رالیږي. دا به کلکې خبرې کوي د دین که د چا پې زړه چوي. یو شل پوډریانو پسې مې یو ځل خبرې کړې یو کس مولوي صاحب خیال کوم. خیال څه ته وایي؟ ولې پوډر آرامیتوب کوي؟ یو کس بل آرامیتوب کړی او پسې مې ټلیفون وکړو، ما یې ملګري خفه کېږم، کار دې غلط دی، وینده دپاره خبر نه شم. او که داسې دې وکړه او ما ته بیا پته ولګېده، ګورې ما د الله په ذات قسم په دې منبر بیا پسې وایم ما دغه وس دی، نور زه خو د قاضي خو نه یم او نه حکومت یم او نه جج یم نه قانون لاس کې. خو شریعت صحیح پاکه فتوا او داسې فتوا چې ته ګرځوه اکوړي ته، عثمانیې ته، تقي عثماني صاحب ته، هر یوې مدرسې ته بوزه د دې تایید به کوي. نو ما چې بیا ټیک وه منې به وي بالکل به منم و انشاءالله دا خبره دنده پس بنئ. مړه چا یو آرامیتوب شروع کړی، چا بل موږ مولیان وایي دا پلان کې خبه کېږي او ډینګری خبه کېږي. خدای دې زړه وچوي، نه دی کوي کنه دا آرامیتوبونه، ولې غلط کار کوي؟ بل پیغمبر نه راځي. زه د مانځه خبره ونه کم، زه د جهاد ونه کم، زه د زکات ونه کم، زه د حج ونه کم، زه د تبلیغ ونه کم، زه د نیکۍ خبره ونه کم. په دې منبر به زه څه وایم؟ سمن بکمن به ناست یم. په دې منبر به حق خبرې کوم، د نیکو به صفتونه کوم او د ګناهونو به مذمت او غیبت کوم. که چا کې وي ځان نه اوباسئ او که ځان نه نشي اوښکلی ما ته مه کښېنئ. بالکل زما ما اورئ، زما مسلې ته، زما بیان ته، زما خبرې ته. زما قرآن دا هغه قرآن دی چې الله نازل کړی. که د ځان نه مې درته ویلي یا د کتاب نه نه وه یا د حدیث نه نه وه بیا ته ګیله کولی شي. خو چې ستا په ځوانۍ خفه کېږم، جهنم د اور نه دې بچ کوم او ستا په نقصان خفه کېږم، بیا خو پکار ده چې ته ما نه خوشحاله شي. ته ووایه چې او دی خو زما خیر لټوي.